دا وخت جی را سره ډي پی او سواد قاسم علي خان موجود دی، د بریکوټ په وزټ دی، د پوره سواد په وزټ دی. څنګه چې تاسو ته ویل لکه د محکمه صحت د پولیس فورس دا وخت په فرنٹ جنگيږي که څوک د صحت په حواله خیال ساتي نو څوک د سکیورټي او د پبلک د اویرنس لپاره خیال ساتي. ډي پی او صاحب هر کله درته هم دا راته وایي چې په خپل هم ان د سپاټ موجود دی، ټول سواد یو په خپل وزټ کو پبلک چې دی بیا هم جمګټه جوړي. لګ ریکوست تاسو د خپل ورته اورم جی. ډیره مننه سهیل باچا. پبلک زما په خیال کې په سواد کې کافي حد پورې کوآپریټیو هم دی، لکه موږ هم دا ریلایز کوو چې پبلک ته څه مسایل راځي کړه او هغې کې دا چې کوم ریسټرکشنز موږ لګولي دي نو هغې کې ګاهې به ګاهې موږ لږ شان نرمي وکړو، خو دا پرابلم پکې راشي چې 80-90% خلک موږ سره کوآپریشن کوي، 10-15% خلک داسې چې هغه بلا ضرورته بازار ته راشي. نو ای ته زموږ دا خواست دی چې دا نور 80% خلک کم افرټ کوي نو هغه ستاسو په دې دغه باندې په دې اګنورنس باندې او په دې کیرلیسنس باندې هغه افرټ هم ضایع ځي. نو ای ته دا خواست دی چې مهرباني وکړئ هفته 2 هفتې 10 ورځې څومره دا وبا روانه ده نو دغه ټیم د لږ ځان کور ته محدود کړي. دا د عید لپاره هم فایدهمند دی، د عید فیملیز لپاره هم فایدهمند دی. که بازار ته راشي د ده ته هم پکې نقصان دی او که دې نقصاني شي او بیا واپس کور ته لاړ شي نو پوره خاندان پې خرابېږي. ډي پی او صاحب دا راته ووایه چې ستاسو پولیس اهلکار یا د ټریفک هغوی ته د سکیورټي سره سره دا وخت د سیفټي ضرورت دی، نو په هغې کې ډي پی او صاحب څه د هیلث سیکټري سره څه اقدامات اوچت کړي د دوی لپاره؟ ګورئ جی څنګه چې دا وبا راغله نو د دې سره ریلیټډ چې څومره لوازمات څومره آیټمز لکه ماسک شو، سینیټایزر شو، ګلفز شو، دا ټول به تاسو کتلي چې د په مارکیټ کې شارټیج راغی ځکه چې एकदम ارشه دا شیزان واغشتل چې سٹور کو एकदम هغه یعنی یو کرنچ راغی. مونږ دا کړی چې مونږ خپل فورس هم تقریبا 6000 پلس فورس دی، هغه ټول لپاره مونږ ګلفز ماسک څه ایون مونږ او سینیټایزر سمو مارکیټ کې هغه ستړي دي او سمو ډاکټر نه یو فارموله باندې تاسو کړه هغه باندې خپل جوړ کړی. نو موږ خپل حتی الوسه کوشش کوو چې خاص کر زموږ کم د سنسټیو پوینټس باندې د کلنډاکې شو، کړاکړ شو، شانګلا ټاپ شو، هغه فور چې کم از کم هغه ته موږ حتی الوسه کوشش چې دا پروټیکټیو اکوپمنټ ملو شي. د سره سره موږ دا هم کوشش کړی چې فرض کاغه اکوپمنټ نه سینیټایزر نه اویلیبل نو ته دا هدایت ورکړو چې تاسو صابون یوز کوئ. دا هدایت مو ته ورکړي پولیس ته چې پولیسونو کې پولیس لاینز کې او پولیس ټریننګ سکولز کې ډېر زیات رش کش وي نو موږ څومره ریکروټس دي هغه په چوټۍ ولېږل ټول ځکه چې دا بریک خیر دی افورډ کولی شي. زیات عمره کسان جی چې د چا عمرونه سیوا دي هغه په چوټۍ چې بچا عمرونه سیوا دي خاص کر هغه دفاترو کې دي افیسز کې دي نو هغه ته موږ چوټي ورکړه ځکه په لګو کسان موږ کار چلولی شو. دا سه پولیس لاینز کې چې موږ دا کوشش وکړو چې جمع کړ دین هغه موږ په کیستونو کې د جمعې موږ موږ ته ریکوست وکړو خو ټول ومنه هغه جمعې موږ ځان ته کو چونکه سچويشن دا سری علماء په خپل فتوا ورکړه چې را کې دي شي. ډي پی او صاحب تاسو په سواد ډسټریکټ کې د کړاکړ لنډاکې ګوړه د عام چیک پوسټونو چې بده خلک راځي هغه ډسټریکټ اوټ خلک چې دی هغه تاسو د طرفه برای راز دا وخت څنګه په سکرین موجود دی هغه ته سوای. ګورئ جی فارموله دا سواد عوام ته ځاوي ما چې سواد خلک ای مونږ لاندې نه پریرو لاندې ځکه نه پریرو چې لاندې را مسله زیاته را سواد کې الحمدلله کم ده نو دی پروټیکټډ دي نو دی مونږ هغه ګندګي ته ورتلو ته نه پریرو. د لاندې خلک چې دی هغه سواد ته نه را پریرو ځکه جراثیم دلته راشي. تاسو وګورئ الحمدلله سواد کې حالات 23-24 لاک آبادی ده هغه لحاظ سره دا شی دومره نشته دا بیماری دومره نشته که راغلی نو بهر نه راغلی زداري چې سواد عوام لاندې نه پریدو که د لاندې نه سواد عوام څوک راځي په لنډاکي یا مختلف چک پوسټ ای پریدو ځکه چې خپل کور ته را روان دي ای سکرینینګ کیږي. ګټه چې کوم جوړه و د بریکوټ بازار کې رشو داغه وجه نه کوم اجازه چې په هغه کې لګا د غراله په یو بجې بیا مارکیټونه بند شونه دغه پبلک ته سوای چې دوی سې چلو کې کورونه کې ولې نه کیږي. څنګه ما مخکې ارزو کو کنه خلکو ته د ګروسریز د بیسیک آیټمز ضرورت دی هغه لګ نرمي موږ خامخا ورکو چې هغه راشي ځان له سود زیانو کې د موږ میډیسنز ګروسریز کچن وغیرہ څومره سامان د دې دکانونه هغه اجازه ورکو. موږ دا خیالي چې هغه کې بیا نور خلک سیواره شي هغه بیا اگین موږ دوباره ریسټریکشن طرف ته لاړ شو. سر دا کم کسان چې تاسو راغلي دی د فیملی دی یا د منوي هر دی کې دي دا غونه چې گاډي پاتې کی او دیو پیدل لازم زما په خیال چې د گاډي وضعیت محفوظ نه د پیدل په مقابله کې جی ګاډي ټوټل واپس دي دا څومره آوټسایډرز دي کنه جی آوټسایډرز هغه موږ ایون تبلیغي جماعت والا چې کوم حضرات
نو هغه مونږ واپس ولېږل. باری کسان مونږ په صورت باندې نه پریږدو. مطلب دا دی اوس چې کوم د سواد کسان دي دا هم بند شول نه جی نه د سواد چې کوم خلک لاندې دي هم ډسټریکټ ته هر سړی تلی شي. زه د مردان مثال د مردان ته تلی شم د مردان کس سواد ته نشي راتلی او د سواد کس که مردان کې دی او سواد ته راځي هغه ته اجازه یو منټ جی موږ دا وایو چې کم د سواد خلک واپس راځي یا شنګلې ته ځي دیو پیدل راځي او پیدل ما په خیال چې زیات خطرناک دی. نه داسې سبنی او ان کیس داسې شوی نو وسم جی دن په ټولو کې خلک سهار کې تل پیدا فورن هم تل دي ابر هم تل زموږ لکه تاسو ته ریکوست ده چې دا کسان کم یا لس کسان یا شل کسان چې دوی په گاډي کې پوینټ ول ټیکن بالکل ایگزیکټلی تاسو پوینټ صحیح دی ان کیس داسې کم کیس اب موږ خپل شانګلې ولا کسان یا موږ شانګله ټاپ ته پاس کو او اب هم په گاډو کې درنګ جهان مننه زنګ سره ډي پی او سواد قاسم علي خان د سپاټ موجود او د خپل سپرویژن کوي په ټول سواد کې په خپل ګرځي او دا حالاتو جایزه لري او فورسز چې هغه تعینات ته پاره کې د ټریفیک پولیس هم تعینات ته او ډي پی او سواد ته په خصوصي توګه ریکوست شو چې کوم اهلکار دا وخت په فرنٹ لاین جنگيږي دا غوي د لپاره د سیفټي چې پاره کې دوی د هیلث منسٹر سره چې دی هم خبري شوې دي او د سیکریټري هیلث سره هم خبري شوې دي چې پولیسو ته هم دغه سیفټي چې دی اویلیبل کی ما سهیل باچا لره کې اجازه د الله پامان.